ډیره مننه چیرمن صاحب چې ماته د وخت راکړه، حالانکه زمونږ دا توقع نه وه چې ته دې کرسۍ ته راشه او ته به مونږ په هفتې تا ته ریکویسټونه کوو او ته به وخت نه راکوې، خو به هر حال بیا هم اوس ټیک ده. نو چیرمن صاحب ما خو دا یوې هفتې نه چې اجلاس شروع وه نو تا نه به مې وخت غوښتو، خو بیا به د تا پته نشته چې څه مجبوري وه څه مسله وه، زما وخت به یا زما نمبر به نه راتلو. زمونږ په ډېر ټایم خبرې وکړو اوس کوه مهرباني. زمونږ یو احتجاج شروع وه، درنه راغلې وه دلته د پېښور پریس کلب مخې ته، بیا راغله د اسمبلې مخې ته چې زمونږ د شمالي وزیرستان د ضرب عضب چې په جون 2014 کې شروع شوی و، د هغه اپریشن چې کوم آی ډي پیز دي کارډوال دي د هغې چې کوم هم دوی ته امداد میلاویږي هغه بند شوی و. نو په هغې حواله سره دلته یې ډېرې ورځې احتجاج وکړه، خو په بدقسمتۍ سره چې د حکومت د سایډ نه یو ذمهوار باندا رانغی چې د دوی سره یې مجلس کړی وای، د دوی سره یې خبره کړې وای، د دوی مشکلات د دوی مسایل یې اورېدلي وای. زه ډېر په بخښنه سره وایم چې په کار دا وه چې صوبایي حکومت د هغې مشکلات اورېدلي وای، د هغې مسایل یې اورېدلي وای، راغلي وای ورته، د دوی سره یې مجلس کړی وای، خو هغه خلک د محرم د وجې نه خپل احتجاج پوسټپون که او چا ذمهواره خبره ورسره ونه کړه. دومه خبره چیرمن صاحب په شمالي وزیرستان کې کوم اطمانځای مشترکه فیصله کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د امن امان چې کم صورتحال دی چې څو پورې هغه سم شوی نه وي، ټولې لارې تړلې دي، د سرکاري دفترونو نه یې بایکاټ کړی دی. په احتجاج باندې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما چې څومره خلک ته د وزیرستان هغه د نن ورځې پورې په احتجاج ناست دي، په بدقسمتي سره چې د حکومت د سایډ نه د اوسه پورې دوی ته هېڅ ذمهوار جواب نه دی میلاو شوی، نه مذاکرات ورسره شوي دي. هلته په ایداک باندې اولانې درنه چې شروع وه، نن یې 14مه او 18مه ورځ ده چې هغې سره هېڅوک هم ناست نه دي. نو چیرمن صاحب تپوس دا دی، پوښتنه دا ده چې آیا وزیرستان د دې صوبې برخه نه ده چې خلک یې دلته هم په احتجاج په روډونو پراته وي، څوک یې تپوس نه کوي؟ په وزیرستان کې هم خلک په روډونو ناست دي، دا په 15-14 ورځې کېږي چې خلک په احتجاج ناست دي، هېڅوک یې هم تپوس نه کوي. نو چیرمن صاحب ما ته پته ده چې اوس به د دې ځای نه جواب میلاویږي چې هغې مونږ ټولې مسالې حل کړې دي، مونږ ورغلي یو هغې سره مو جرګې. خو چیرمن صاحب حقیقت دا دی چې یو بنده هم نه دی ورغلی، د نن ورځې پورې نه د هغې خلکو خبره اورېدل شوې ده، نه د هغې په مسلو باندې په سنجیدګي سره غور شوی دی. هلته په روډونو باندې سپین ږیري په روډونو ناست دي مشران. آیا د حکومت دا ذمهواري نه جوړېږي چې ورشي د خلکو سره خبره وکړي؟ د دې صوبې لاندې چې مرجر وشو د خلکو هیله دا وه چې دلته خو چې مونږ راشو بیا به زمونږ چې کومه مسله راځي بیا به هلته خلک راځي زمونږ سره به مجلس هم کوي، زمونږ په مسلو به خبرې کوي. خو د نن ورځې پورې چې کوم هم د وزیرستان بنیادي مسالې دي په هغې باندې هېڅوک هم سنجیده نه دي. د امن و امان د 2018 نه واخله چې ضرب عضب اپریشن هم وشو، وزیرستان ټول ډیمالر شو، بازارونه، سکولونه، کورونه هر څه وران شول. هغې نه پس د 2018 نه پس چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ پاکستان چې تاسو لاړ شئ، وزیرستان کلیر دی د دهشتګردۍ نه. هلته په کلیر وزیرستان کې 480 ټارګټ کیلینګ شوی دی. دا به څوک جسټیفای کوي؟ دلته 480 ټارګټ کیلینګ د نن ورځې پورې یې د یو قاتل نه دی ګرفتار شوی. هلته چیرمن صاحب په وزیرستان کې یو غیر یقیني صورتحال جوړ شوی دی. په وزیرستان کې خلک
بیا په کډو کړلو مجبور شوي دي د وزیرستان خلکو چې کومې قربانۍ کړي دي کومې سختۍ په ځان تېرې کړي دي آیا صرف دلته به بیا خلک خبره وکړي چې وزیرستان مونږ بالکل ټیک که په وزیرستان کار څه ټیک روان دي خو چیرمن صاحب په ګراونډ باندې هلته یو شی هم نشته د نن ورځې پورې او نه سنجیدګي شته دی په کار دا ده چې دلته ماته خلک جوابونه راکوي لاړ دې شي هلته د وزیرستان د خلکو سره د عثمانزی قوم سره د کښېني او د هغې سره د په هغه مسلو باندې خبره وکړي او د هغې خلکو ډیمانډ واوري سپیکر صاحب په وزیرستان کې د امن و امان زمونږ کاروبار تباه د افغانستان سره لارې بند اخرانه خبره دې ځای ته رارسېدلې ده چې په شمالي وزیرستان کې ګیس پیدا شوی دی هغه هم سیده ډایرکټ پنجاب ته روان دی د وزیرستان د خلکو نه څوک تپوس هم نه پې کوي نو چیرمن صاحب په دې خبرو باندې پکار ده چې په سنجیدګي سره حکومت غور وکړي او هلته چې کوم احتجاجونه روان دي هغې ته باقاعده یو ټیم جوړ کړل شي د منیسټرانو ور دې شي او مذاکرات یې ورسره وکړي مهرباني